اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائے دی چی الطائب من الذنب کمن لا ذنب له چنانچہ چاچی پخطو بأوستا اگر داس دے گویا کی دکل ہم گناہ نوا کرے دے دے گناہ داس پاکشی لکے چی دے سر گناہ نوا کرے پس صدقی دل سر چی سوک توبہ باسی اللہ دے طول عمر گناہونا پا توبے سر آغتا معاف کر دے بیا چې دغه توبهګار د الله د یاري نه د خپل سترګو نه کوم اوښ کې بیایي او کوم ساس کې د اوښکو نه په مخ د ده باندې راغورځېږي نو د ده مخ ته له هغه ساس کې غورځېدلی نه وي چې د هغې نه مخکې الله تعالی هلته د جهنم لمبې په هغې یخې ګرځولي او د ده ګناهونه الله پاک ده ته بخلي وي او عملنامه یې ورله وینځلي وي او صفا سوتری پرېښودلي دومره لوی کمال هم پکې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی وی درې قسمه سترګې دي چې الله پاک به جل مجده به دا د جهنم د اور نه په امن کې ساتي یو هغه سترګې چې هغه په جهاد کې شهیدانې شي په میدان د جهاد کې شهیدان شي د الله د رضا لپاره دویم نمبر هغه سترګې دي چې په هغې د الله د رضا لپاره شبګیره وشي دا سترګې به الله پاک جل مجده د جهنم په اور باندې نسي او دریم نمبر سترګې هغه دي چې د کومو سترګو نه د الله د یارې نه اوښکې توی شي د خدای د یارې نه د کومو سترګو نه اوښکې توی شوې نو دغه سترګې به الله د جهنم په اور باندې نسی ذکر د جز دی مراد تینا کل دی ذکر د سترګو دی مراد تینا ټول بدن الله به د دغې جړېدونکي انسان د دغې شبګیره کوونکي انسان د دغه سترګو د شهید کېدلو والا انسان د ټول بدن الله د جهنم د اور نه محفوظ وساتي ګورئ دغه اول قسم چې د عوامو توبه ده دویم انابت ده حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمه الله فرمائی انابت مقام اولیاء است و مقربان انابت د اولیاء کرام و د مقربین و مقام ده مبارک فرمائی چې دویم دامت آغا ده چې د انعام نه ملاویدو په وجه باندې راځي د انعام نه ملاویدو په وجه باندې دا ندامت راځي چې الله تعالی دومره شاندار جنت پیدا کړي او زه خپل ځان داغه نه محروم کوم الله تعالی جل جلاله په جنت کې هغه څه پیدا کړي چې لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر چې داسې نعمتونه رب ذوالجلال په هغه جنت کې پیدا کړي چې هغه د کوم انسان سترګو لیدلي نه دي هغه د کوم انسان غوږونو اورېدلي نه دي او نه د کوم کس په زړه کې د هغې خیال قدر له تېر شوی دی سوای د الا ماشاء الله د هغه خلکو نه چې الله جل مجده دغه نعمتونه چاته ښودلي لکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا نور انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات یا ملائکه کرام شو د دین مراد زمونږ غوندې خلک چې زمونږ سترګو هغه لیدلي نه دي زمونږ غوږونه اورېدلي نه دي زمونږ پړونو کې د هغې خیال قدر لم تېر شوی نه نو کوم یو کس چې د عذاب والا معاملې نه قطع نظر صرف د ثواب د نه ملاوېدو د وجې نه او د انعام د تړ د وجې نه پښیماني راوړي که زه د عذاب والا دا کار وکم بیا به ماته د خپل مولا جل مجده د طرف نه ثواب نه ملاویږي او دا انعام به ماته نه ملاویږي او د د سترګو نه اوښکې روانې شوې او بیا دې لږې شو هغه د انعام حاصل شو خلکو والا کار یې وکړو نو د اهل تصوف د طرف نه هغې ته یعنې توبه نه وایي بلکې هغې ته انابت وایي دې ته توبه نه وایي دې ته انابت وایي
حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ په دې باندې سورہ قاف شریف آیت نمبر 33 پیش کړي چې الله جل مجده فرمایي چې من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، څوک چې په تنهایی کې د الله تعالی جل جلاله نه یریږي چې الله لیدل نه دی رجوع کوونکې زړه سره رجوع کون کی زړه سره راتګو کی یعنی راشي د الله جل جلاله حضور دا نو دتا دې قلب منیب وای الله جل مجده په دې سره دې انسان ته ډېر اجر عظیم ورکړي. خود د رجوع الی الله چې دا چې انابت ورته وای دا د سپه وجبانه دا چې کزدا د عذاب کار وکم نو بیا به رب ذوالجلال د طرف نه ماته ثواب نه ملاويږي، ماته به انعام نه ملاوي. دا غ ثواب او د انعام نه د محروم کېدو په وجبانه دې الله جل جلاله ته رجوع کوي نو دې ته انابت وایي. دا دویم قسم. اوس په دریم نمبر کې دغه ندامت ته اوبت ویلې شي. دا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی اوبت مقام انبیاء است و مرسلان علیہم الصلوات والتسلیمات. اوبت دا انبیاء کرامو اور دا مرسلین علیہم الصلوات والتسلیمات مقام دے. دا دری قسم ندامتون شل خو پدے کے ہم فرق دے. آگا فرق پی جندل پکار. اوله معامله چې وا هغه د ګناهونو په وجه وا چې هغه ندامت د عوام مسلمانانو. دویمه معامله د وړو خبرو د وجه نه وا چې هغه ندامت د منیبانو. دا دریمه معامله د کومې ګناه د وجه نه نه ده، د کومې ګناه د وجه نه نه ده بلکې د خلاف اولا د خیال کولو د وجه نه ده. د خلاف اولا د خیال کولو د وجه نه ده. دې ته ندامت هغه ندامت وي چې هغې ته اهل تصوف د اوبت نوم ورکړی. دا د انبیاء کرامو علیهم الصلوات والتسلیمات د توبې مرتبه ده. هغوی نه خو ګناه سرزد کېږي نه. د اعلان نبوت نه وړاندې یا د اعلان نبوت نه وروستو هغوی مبارکان د صغیره کبیره هر قسمه ګناهونو نه پاک او معصومین، ځکه چې په عصمت انبیا باندې زمونږ ایمان دی چې پیغمبر د اعلان نبوت نه وړاندې معصوم وي د ګناه نه پاک او د اعلان نبوت نه وروسته هم دی معصوم وي. دې ته وایي عصمت انبیا. په عصمت انبیا باندې زمونږه ایمان دی. څوک چې دې ته د دې ګناه نسبت کړي هغه د اهل سنت و جماعت نه خارج. الله دې دغه ډلې نه مونږ نه خارجوي. ګورئ اوس دغه هستو تا دی انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات تا پیمانی ندامت صرف پدی خبر راضی چې دا کوم کار مونږ وکړو دا خلاف اولاو چې زمونږ نه سرزد شو په کار خدا دې چې د دین مې هم ښه کار کړی وي. هغه ښه کار ورته داسې ښکاري لکه چې د ښه کار نه کړی وي چې د دین مې ښه کار کړی وي. ځکه چې هغوی ته په هر لمحه د الله تعالی جل مجده قرب حاصلي، د رب ذوالجلال قرب ورته حاصلي. دوی چې خپل لومبني ښه عمل ته وګوري نو هغه ورته خوښ نشي د خپل ذوق د وجې نه او وایي چې د دې نه هم زیات ښه عمل مې کړی وی او د رب ذوالجلال زیات د قرب مقام راته حاصل شوی. دوی د کوم نسیان مریضان نه بیماران نه په
په دوی کې کوم یو معصیت نه وي هغوی هره لمحه د الله د قربت د بلندۍ خواهشمن وي هغه مخکینی کار ورته ادنا ښکاره شي په هغې ندامت اختیار کړي